د مبارک سیرت درس دی تر دې پورې رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجه الکبرى سره واده وکړي. تیر درس کې اجمالی دا و چې د رسول الله څخه صفات موږ ذکر کړل. ډېر حیاناک انسان او صادق انسان او امانتګر او د 1500 کلو په عمر کې یو واقعه به راغله، حرب الفجار چې هغه کې برخه واخیسته. د عراق نه خلکو د اوقاس مېلې له سعودار لګلې و. د براس په نامه باندې عربي او عروه الرجال چې د قاصد او د ایمان خرڅون کې واغې وشلو د دینه جنگ جوړ شو. د موقعات د شوال په میش کې حلف الفضول دا جوړ شو چې یو سړی و هغه بچا باندې مال خرڅ کې هغه سړی انکار وکړ چې مال نه درکو. په عربو باندې جواب وکړ چې جړاله خو کې نه خو هغه څه اشعار ویلې. اخر کې زبیر ابن عبد المطلب د رسول الله کاکا د ابن جدعان په کور کې او شورا را جمع کړه. وی ویلې چې موږ به د هر مظلومه کومک کو پای کې رسول الله بیعت وکړي. د دین اوري سبیل 15 کلو په عمر باندې رسول الله د شام په طرف باندې روانيږي. خدیجه الکبرى مالوړي د میسر سره چې رسول الله ډیر معجزات اغله معلوم شو. به د رسول الله واده د خدیجه سره واسطه د نفیسه ابن منیه بنت منیه تقریبا شلو کانه په مہر کې ورکړه. د رسول الله ته اول بچو شو عبد الله او قاسمه، لوري به ته وشو زینب، به بل رقیه، بل به فاطمه، به ام کلثوم او به د مقوقس بادشاہ په واسطه باندې د ماریه سره واده شو چې دغه نه ابراهیم پیدا شو. دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت تیر درس. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې 15 کلنی ورسېدو دي کې ناشنا واقع دا وشوله. بناء الكعبه د کعبه جوړېدل دا کوم چې موجوده کعبه دا وسورانی کې جوړیږي. اول لږ دورانه شوی ولیدا یو وجه مفسرون دا ذکر کړی چې په عربو کې ډېر سخت بارونه وشول، سیلابونه وروتل. دې سیلابونو دا کار وکړي چې د کعبه د بازي دیوالونه راونړول را خراب کړه. عربو ویل چې دیو جوړواله پکار دی او یا د دیو جنا رسول الله دغه ملګرو دا جوړول چې دا زړه شوی او کله چې آبادی زړه شي نو طبعا دغه جوړېدل به پکار دی. درې مې وجه بعضي مفسرون او محدثون دا ذکر کړی دا چې زنانه واقع به د کعبه کې خوشبوئی لګوله او هغه خوشبوئی د شي ولکه د عود لرګي انت به لرګي کې خو دوه به غیله ور واچو دا شاخ علاقه به ټوله خوشبوئی شو. د دې ور لګي دوه سر د صورت حال راغی چې ایسه دیوالونو ور واخصو د کپڑے او هغه دیوالونه زړه شنو عرب راجمه شو. شرط دې جوړول اوس پکار دی. دا درې طریقې اهل الملکلی دارالندوه کې عربو جرګه کې نه ولا او دای ویلې چې موږ به دا کعبه جوړو خود څنګه جوړو کو پچې جوړو کو. دا دوه ډېر مهمه خبرې جوړې کو څنګه او پچا باندې به جوړو. مونږ خو ځکه نشو جوړولې چې څنګه باندې ټوله د خاطو دا او کعبه د ګټونو جوړه شوې ده. دله چې د شو معمار او ګلکار رانی شي چې تر څو پورې هغه د تیږي په آبادی کې ماهری دا جوړېدل ګران دي. دویم زمونږ دوره غربت او فقر دي چې ډیره مونږ کم لرګي د بره د شت باندې اچو هغه پیسې مونږ سره نشته او که پیسې پیدا شي لرګي نشته. دا دوه خبرې دوی بر شورا کې واچولې. وې دی وخت کې وسړی راغی هغه د عربو له ویلې تاسو خبر نه وینا وې د جدي په خوا کې یو کشته دا چې هغه ماته شوی دا د ساحل ولا بار غورځولې دا د ساحل را غورځولې راځي شور شو هغه ماته کشته راوړو ایسه د عقل لرګونه دي دا چې جوړ کړي. دا ډیره خبره وشوه. زموږ سره د لرګو سوچو چې دا کومه پیدا کوو په دې کې دا کشته ورانه دا اسی بوزل پرته ده نو دینه پیدا خسل وکړ دي. دویم یو بل سړی راغی ولکه تاسو خبر نه عربو ویل نه وېستاسو په علاقه کې یو نه ګلکار دی معمار دی نصرانی باقوم دا غنم دی باقوم هغه په دې ګټو لګولو کې ډېر قابل دی. ډیره مضبوطه ګټه لګي او د شی آبادی جوړې حیران شي. ورګه ګلکار مو شو دا خو بالکل جوړه خبره ده. زه شي دا کار وکړو نو په دې وخت کې څه کسانه ولګل هغه کېشتین تختیر اورل او باز خلک د باقوم سره خبر وکړه چې تاسو موږ د آبادی وکړو او طالب دومره اجرت درکو. وی سیدا دا دوه شیونه چې کله حاضر شول نو عرب ویلې چې وس دا کوټه موږ جوړو د دې لپاره چنده پکار دا مال پکار دی راځي چنده وچ وګوره یاد ساتي. چنده شکل موږ اچو اوس موږ بری چنده کې به یو څه صفاتونه وي. یو صفات به کېدای چې بدی کې به حق مال نه چې هغه په زنا ګټل شي او پریزه کې سړی ولګي. د عرب عادت دا شی بخپل وینځ ساتل او د غیر لپاره به جدا جدا کورونه او انت ورتل خلکو به زنا کول او غیر به پیسې ورکولې. دی عربو دا اگر که مشرکین دی په دې ځکه خود شي ویل چې په حرام مال باندې څنګه الله اجر نه ورکړي او رسول الله فرمایي چې حرام نور حرام مال پاک یمنا
نو اول به زنا په واسطه باندې ګټلې شوی مال دا به د آبادی کې نه لګو یو لګل دا وکړه دمه دا ویل چې حرام مال چې په بل طریقه باندې سړی وصول کړي دا به نه راوړو خاص کر د غصب مال د بده باندې ډاکه کړي دا هغه پاغه باندې کړي دا د گاډه تختولې او خانه تختولې او هغه د قسم کلان دي کړي دا به دې باندې کم آمدن منظر راغلي د پدې شي مال باندې بدا باندې نه جوړو چې ډیره خلا خلق راتل چندې اشولا خو وخت پورې دا ټول خلک چې څومره عرب الته موجودو چندې راوړه کی خدا حساب او اندازې چې کله ولګول نو ویل چې بده خو د کعبه آبادی نه کیږي تر څو پورې چې دوه کارونه موږ وکړو وجدا چې موږ د څومره حسابي کړي دا وغیرہ پر څومره موږ اندازه ولګول هغه پیسې ډیر غواړي دا کمی دي یا به حرام مال نه بګي څه برخه اچو تر څو پورې کعبه په جوړ کو او یا به کعبه په دې کوټه کې موږ د شي ترمیمواله کو معنا څه حساب پریدو او د څه کوټه جوړو لکه به تور مثال 10 متر کوټه یا به 15 متر کوټه جوړوي یا کدا 10 متر پوره جوړوي نو تر څو پورې بدی چنده کیږي نه چې بار نو سره مال حرام رانه وړي عربو له بالکل لا صحیح ده حرام خو نه راوړو د شی بو کو کوټه چې څومره اندازه خیر ده دا به 2 غزه 3 غزه دا پریدو او د خونه شروع به شکر الله رب العزت موږ له وسره راکړي ایسو به غنور یې سمرا داخل کو به جوړ شي اوس کار کول پکار دي زړه دا نو وی ویل چې بالکل صحیح ده فیصله به دې باندې وشو چې پورا آبادی رانی سنا بلکې دا کوټه په منځ نه بو یې درې شي اخلو یو پریرو دا مسله چې کله وشوله د دین اوس عربو دویمه جرګه په دې وکړه شرکت دا بو څوګرا نړۍ دا باندې به څوګرا ورانه یو ویل ته په ورشه بل ویل ته په ورشه بل ویل ته په ورشه خدای عرب دا مشان ناس و په دې مزمز کې هیڅ کوم دل نه تیار ده وجه دا و چې نږدې وخت کې د ابرهه واقعیت رشوي و چې هغه د بیت الله د تخریب کوشش کو رب العالمین دا غش په تصرف او ټول برباد او په دې باندې تاریخ گواهی چې کله د کعبه بی عزتی چا کړی دا هغه الله ذلیل کړی تاسو نشي کړی دي دوی یې نه ورتل نه دی کوټه لا به مزړه کې دا ویل چې موږ د تخریب په نیت باندې راځو موږ په دینت باندې راځو چې دا زړه باندې ختم کو نه به باندې پیو لګو ولید په نامه باندې وسړیو دا میدان لرو وته ولید د رسول الله سره ډېر باسونه مشوي دي ورس ان شاء الله بشریت کې غره روان دي دا رنگ نم ډېر حسین او ډېر مالدار او ځامن مزيت او اجري والا سړیو وېسه به دا کار وکم د کعبه د کوټې دا غټ چې تیګي دا بسر وګورځو خوري روکر خلکو عرب وی ویلي وی اول بزور وکه چې تاسو ټول عربان راځي ما زه شکل دا غتیږي ته اخلمه کده الله قهر او مصیبت راغی خو واجب زبر باندې برباد شمن وګوره تاسو قابل غوتی ورنه راوړی دا چې مر شم دا کده نه تاسو کله باز وخت کې انسان دی قرباني لزان تیار کی زما دا بدن ټوټه شو چې زما د مسلمانانو نه دا ور باندې بچ اگر کدا مشرکین وو ډېر کړه ولید چې دی هغه بر اور وخت دی سر لا دی نور عربو ودا ویل اللهم لم نزق الله من ګور چرته کاګر روان نه یو په دینیت نه راغلی چې ساده کعبه ورانو کو وې نړو اللهم لم نريد الا الخير الله موږ د بل هیڅ پاسه نه د پاره نه راغلی مگر صرف د دې لپاره چې ابدي جوړه کو ګور موږ باندې قهر رانه والی ګیرم نکی مشرکین دې دومره یریږي افسوس به حال د اقا مسلمان چې هغه حرم لورځي په هغه کې غلا کوي الته قتل کوي الته زنا کوي مشرک انسان دغه د بیت الله د جوړوالي مسله کې لیکن دومره د الله نه یریږي چې یو ګروپ کې نه ولې لکه تاسو دعاګانې غواړئ او زموږ مسلمان دومره په جرأت باندې چې په داخل د حرم کې غلا کوي الته غلط حرکتونه شروع کی د اسلام باندې به انسان څه سوچو کې څه ور باندې فکر وکړي څه ور باندې اجر ځان لوالي خدایو ګټه راواخ سره لری کړه دا بل لری کړه عربان ورته ویلې بس راکته شه دوی ویلې چې ګوره دا وګټه مال لري کړو ما باندې د الله مصیبت را نغي راځي راخېږي ورا کوشته شراکی وته ویلې چې واش په یو ورځ شو انتظار کوو ځکه الله کله سړی ډیر زر نه رانی شي پریدي کې دې شي چې نن ورځ باندې عذاب راولي او کنن رانی شي د شپه به تیر شي کې سبا خبرې گیر کی د شي ورځ په انتظار وکړو د الله عذاب راغی نو بس بیا به برباد شو موږ تختو غرانه غنه بیا ټول به شریک ادا کارو شپه تیر شو ورځ تیر شو شپه تیر شو هیڅ شي راغی ځکه د خلکو خو د خیر اراده و سبب چې ټول عربان رال ولید مخکره دغه زمانو پسې دی یو غټه اخلي خو حتی تر دې پورې چې تداوی له خبر ورسوله چې کوم ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و په دې تداو کې د شناشنا آبادین لګیدلې وی روایتو کې راځي ک اسنمت البخت الخضراء ویتا بدا ګمان کو لکه د شینا وخه د قوب بوکام مزیدار غټ او دا تیګه د شلی یو بل سره جوخته لګیدلې چې تاب ور باندې ویلې چې سم ور باندې میخ لګیدلې مضبوطی دیجه پورا بادر اعلی نو دی خلکو سره جبلونه وا چې کله جبل ور واچو چې موږ د بیخ تهداب د تیګ را بار کو
نو دوه روایت راغلي یو روایت کې دا راغلي چې په دې ځای باندې وساب سړک راغی د زلزلې یو عربان وتښتې د لاړل دیم قول کې د شي راغلي دی چې کله دا جبل وردن نه کې چې د ګډ لیسن گزار ورکې د شي ورنه وکړل چې دا ټول دنیا منوره شو رڼا شو نږدې ان قریب چې هغه کوم انسان سره جبل دی داغه دستر کې کار بالکل پری دی پدې ځای کې بس عربو ویریات ساتي نبی خو نشته چې هغه موږ له اطلاع راکړي چې رب دې ځبانه وهراله نور کار مکوې د دینه معلومه شو چې موږ الله نور خپکیږي نور به تحتام رو باسونه بس دا بار چردوالیم لري کړه اوس به د شي کوم چې دا کوم آبادی موږ غواړو د دې غټو په سر باندې به شروع کوو سرنه وی خبره صحیح ده په دې ځبانه شروع کړله الله تر دې پوری چې حجر اسود پورې خبر را ورسېده حجر اسود د دې شوتی ګره د جنت لراغلی ابراهيم عليه السلام رب العالمین ورکړي صحیح حدیث کې راځي د مسلمانانو د ګناهونو د وجنه د خلکو د ګناهونو د وجنه ایسه تور شو حجاج بلیدری ده البته ورځ خپل به کې کني اسلام او کني یو لخته یا اشاره مرته کافره چې کله هجومي د مسلمانانو د ګناهونو ایسه د تور کړه یا د جنت ګټه ودی کې ډیر رڼا وا نو کچیرته دارانه الله ته تکړه نه وي دا ټول دنیا به منوره شوي وي نبی به ارسنی رڼاګانې ختم کړي یو بل صورت حال براغلی شپه ورځ معلومه نه وي الله رڼا لري کړه دیجه پوره خبر رااله چې کله رااله نو یو عربي ولې د حجر اسود منګه خلوص من خاندان به پدیجه کړي بل ویلې منګه لکه پدیجه کې به تور مثال ممندان ویلې چې لکه داتې کې به منګه کړو شینوار ویلې چې داتې کې به منګه کړو صافین ویلې چې داتې کې به منګه کړو دغه ګڼو خلکو ویلې چې دا به منګه کړو خو یو بر بشي توري راويستي یو بل تن نه کې خودو امیہ ابن حرب د ابو سفیان فلار د غټ ملک او مشرو هغه د ټول عربان راجمع کړو کینول په ټغر باندې ورته وي اساسه ساتهګان خلک خپل تر ځامن یو بل بشم توري رېستري یو وی ته ګوتې موراړو بل وی ته ګوتې موراړو راځي فیصله وکړو څنګه وې د باب بني شیبه د دې په دروازه باندې چې ارڅو اولنې رانه وته هغه انسان به دا غټ راخلی او په دې ځای کې بېګدي الکه د ټولو په فیصله دا کنه دا وېدا ورګه په دې خو کړو کنه دا وېدا درې کړه ورته خو کم دا کنه وېدا سبا شکل کېږي په باب بني شیبه باندې رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم را داخل کی د 15 کلو ځوان دی چې کله را داخل شنو ټول ویل رزین الصادق الامین او موږ راځو چې په دې صادق باندې چې ډېر امانتدار دی ټول عربانو आवाजونه وکړه دا کارول رب العالمین وکي د دې وجنه وکي چې محمد رسول الله پر دروازه باندې راغی چې په دې خلکو باندې رسول الله مشری وسلم علی دې خلکو تسلیمي ورته رب العالمین ورکي نبی کریم علیه السلام شراغ ورته ویل یا رسول الله یا محمد علیه الصلاه والسلام دوی خلکو په دې مابین کې لانجه او موږ د څه فیصله کړی دا ګډ به تدې ځکه چې زموږ ټول په دې باندې خوخاله رسول الله ډېر وکړ سړیو ډېر انتهایی ان شاء الله دې په شمایلو کې ورس ترا چې زموږ محمد رسول الله څومره عقل د دنیا عقلونه چې راځم کې د رسول الله د عقل په شته ظریف اندازه نشي رسیدي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې قادر چې په خپل دا ګټ راوالي او روچتي کې التکیلی خود چې چلے وکي وی ویل چې وغت صادر او تیګ شړې راوړې دی راوړل مټه راون غړول او تیګ راواقصو په دې کې خو بخپلا یو کنج یو ملک لور کې د قوم مشر الله د بل لور کې او د بل لور کې او د بل لور کې د بل لور کې وشي اوچتا کوي ټول په شریکه باندې دا التوی وړه ټول خوشاله شو چې موږ کار کړی دی بل موږ کړی دی بل موږ چې کله د برزله ورغه محمد صلی الله علیه وسلم بشه ورغه او د تیګ راواقصه په دغه ځبانه کې خو چې دا کم ځبانه خو درې شوی دا مسله وشوه جګړه ختم شوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورس عائشه به ویلې یا ام المؤمنین کسا دا قوم چرته د نبی ایمان ولا نه نو ما دا کعبه د شي جوړول لکه زړه د ابراهیم علیه السلام نقشه څنګه د ابراهیم علیه السلام نقشه داوا تقریبا 9 متر دی دیوالو غدواله بار چتم پټنو دو دروازې وی په یو بسړې ورته کېدو دنه کې دوه راګه تموزو کې بار وته وته عربو څه چلو کې دا کوټه په من باندې رانی مکړه نشپګه پاکستاني ولګولې درې مخ کې او درې ورستا او بره ور باندې چتم پټ کې او دا دروازه دې شکل چې 2 متر د دې ځمکې نه اوچه تکړه دې په دې مقصد باندې اوچه تکړه چې ترسو پر عربان څوک وغواړي داخل ورځي الته مونږ کې یو څوک نو غواړي الته نه پریدي خلک هم زید د کثرت هم د لانجم جوړيږي دا حتیمه په دې کعبه کې داخلو
زمونږ د رب العالمین په دې کې لوی حکمتونه ده چې بالفرض او تقدیر د حاتمه په کعبه کې دنه پټ وي نو دوه رکعات موږ په دې کې دنه سنت او هغه به چا کول به د حج په موسم کې چې دا په لکونو حاجیان راځي چا به دروازه خلاصېدله الله ته د حاتم را بار کې چې کله یو سړی د حاتم په داخل کې دوه رکعات موږ کې د دې د شي مثال له اهل علم فرمایي لکه په داخل د کوټه کې چې د موږ کړي دي کې د رب العالمین د حکمت خو چې داخله د نوې عهد ولادي کې چیرته دا کار وکم نو به وایي چې دا کعبه راورانه کړه پرون پیغمبر شونه کعبه راورانه کړه دا موږ نه منو دلته مسله معلومیږي علما د لیکي چې یو شی افضل وي او بل جایز نو کله کله به جایز باندې عمل دی او افضل پرې دا د دې وجنه چې لانجتي جوړیږي خو په دې شرط چې بدعت ګورته ونه کی د څه باندې چې ته کوي بدعت او دا خبره کوي دا بدعت موږ څنګه کوو نو کو سبب داخله وي چې لکه دا کاری ولې وکي دی ولې ونه کی به چې وخت د فارتا په دې جایز شی باندې عمل وکي بیرته به خپل افضل شی رجوع کوي نبی کریم علیه السلام دا خبره ویله وکړه چې دی ورته ویلې په دې مزمنس کې بل مسله دا واقع شو چې نبی کریم علیه السلام د ابتدا ماشومتوب نه د مشرکینو سره بت پرستو سره سخت ورانه یو مجلس کې ناسو په دې کې وبل سره زید ابن عمرو ابن نفیل زید ابن عمرو ابن نفیل اغم ناسو یو مشترک د غیر الله په نامه باندې یو ګډه لاله کړي او هغه دې ځل راوړو داخل ګره پخ کړي و دسترخوان برابر شو دا ور باندې کې خودره شو نو زید ابن عمرو ابن نفیل ته وچت شو محمد رسول الله ته وچت شو د رسول الله په وخت اگر که بعض موحدینو خو پټ زید ابن عمرو ابن نفیل د شی ویلې تعجب اے مشرکینو دا ګډه چې دا پیدا کړی رب العالمین دا باران رب العالمین را ورولې په دې باندې دا شینکی رب العالمین را ټوکولې دي د دې ګډه تربیت رب العالمین کړی دی د دې د روح او د مرګ اختیار د الله سره دی او اخر کې تاسو د اخر د غیر الله په نامه باندې دا ذبح کوي دا کوم انصاف دی به انصاف خلکو چې دا ټول کارونه الله کې او اخر کې تاسو د بل چا په نامه باندې ذبح کوي چونکی زید ابن عمرو ابن نفیل دا دعوت وکي خو چې خبره ونه منله او دی وجه نه منله چې دې سړي دعوت څه ساتلو دا اصول دي سفیان ثوری رحمت الله علیه بیان کړی دي چې کله ته په یوځای کې ګرم دعوت ساتي اسلام مخالفین بځي دعوت مکوا پنځه ټیمه موږ په جمع باندې کوا قران لګوتې مو وراوړه حدیث لګوتې مو وراوړه په بدعت باندې رد مکوا هر سړی بس ته عید کې مولوی شه په خیر اله او کې جوړي خو چې کله د رسول الله حدیث لا سر واچو قران له دلا سر واچو جهاد له دلا سر واچو نبی به خلک دا و چې دا ګور ډیر شری سړی دوی چې نو راغلي څومره اتحادو داخله چې کله د مکه را داخل شو دا فسادونه پکېراله او دا پکېراله او دا پکېراله دا نو د زید ابن عمرو ابن نفیل دا دعوت سس غوندي او خلکو څخه پروا په ونه لرله اما زموږ د محمد رسول الله دعوت نو ځکه خلکو مخالفتونه شروع کړه چې یو وکړه چابل رب العالمین د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ځړ کې خلوت ورواچ یوازې پاتې کېدل بعض انسانان دا طبيعت لري چې هغه همیشه د خلکو سره ناس مجلسونه کوي او خنداګانې او غپې شپې ولی بعض انسانان ته عادت لري چې هغه کله د انسانانو سره زیات اختلاف کوي تنگ شي چې دا موږ څه پیدا شو داخله پس کې لګېږي او د رب العالمین سره ډېر خوشاله دي نو الله رب العزت رسول الله په ځړ کې دا ورواچو ځکه دا زونه د رب العالمین په دې ګوتو کې يتقلب کیف یشاء څنګه الله چې څنګه او غاړي اسی اړي وړو په دې بل تر باندې او اهل المدالک کړي دي د انسان ایمان چې بربادي کبر بد اخلاقی زید مزاحه بدعت گناهونه تصویران الصلاه او د قشن د خلکو سره زیات اختلاف د سیم مکه چې بالکل د انسانانو نفرت وکي چې سره د خواله راځي تندې درورن کړي چې لکه دا بیت څنګه ما خواله راغی ولې د سیم مکه چې سر راځي چې تر ما کوسنه پورې بتقه وجرو کې داګه په شبو دی کوو چې نو باندې وخت تیر شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام بس الله ځان لګري شو د الله ذکر وکاو عبادت کوم عبادت کړي ظاهر د اعمال میږي چې ذکر رب العالمین کړي دي منځونه کول یا د ابراهيم عليه السلام په طریقه او یا د موسی عليه السلام وې سي قرنې دی وسړې دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحابه له ویلي چې د سړي په ما باندې ایمان راوړې اسما خو الله راځي خو لیکن مور ډیره مریض را ما ورته ویلي چې دغه خدمت کوم ما خو الله مرزه او کله چې تاسو خو الله راغی ګور دعا ته وغوړې دا مستجاب الدعوات دي او کله شراغه عمر سے ورته صدر واچو ورته ویل چې مال دوه غواړه دی او سي قرنې خو له وسړې راغی دروازه ټک ټک را وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شیخ هغه وعلیکم السلام لماذا جئت ولر علی ویزه خو دی وجن عالم چې دازمه سخت قید شو څنګه شو د څنګه شو چې بالکل نور انتهایی مرتبه له ورسېدو ما ویل زرا شه زبر د سر لکینه ما اسه بو سر دا وخت تیر کوم غب بو سر ولا مجلس بو کوم هغه ورته ناشنا خبره وکړه ما ظننت احدا وی قسم په الله ما په هیڅ باندې د ګمان نو چې هغه په واجباله کې قیدیږي او تنګيږي من خود خلکو سره په دې مجلسونو کې تنګيږي چې کله یواجه د رب العالمین سره ناز نیاز او مناجات تاسو سره سخت خبره دی وکړه
خو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غار حرا په طرف باندې توجه وکړه. غار حرا د شي غره دی جبل نور، حجاج مبارک بدل لیدلې د مکې له مخامخ. البته چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورغی نو د بیت الله ورته مخامخ کاری او تقریبا دغه د طول 2 غزه یا 4 غزه دی، عرض شیده د پوکم 2 غزو په اندازه باندې دی. 2 قسم غیله ضعیف. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غره وروخه ته دیګره محمد رسول الله شجاعت لا ګوري. هیڅ کوم باغې کې نشته د غار د شپې په پاتې کېدو د 10 ورځو 15 ورځو د میاشتې په اندازه وسغه حجاج دي. د رسول الله شجاعت انتمانش انت بيد الله بندگی کوله کله 15 ورځې کله 10 ورځې کله 15 ورځې حتی تر دې پورې حدیث د مسلم کې راغلی دی وی جاورت بحرا شهرا وی ما د حرا په دې غار کې و میاشتې راکړه ستوان او به ځان سره ولې وته به وخت ورو د الله بندگی به کوله. خدیجه کبرا چې محمد رسول الله کزو هغه په پاس د غره ورختله او دله به د خوراک او ساک تنظیم برابرو. تر دې پورې چې د بعض احادیث نه دا معلومیږي رسول الله اخر د خپل کورم د غره خاله راو دلته به د شو کوټنۍ غو نه جوړ کړه. خپل اهل او د الله بندگی کوله د خلکو نه بالکل لا جدا شو. د خلکو سره ناس هیڅ خوند ورنکي. د خلکو د مجلسونو باندې بخیدو دي چې راغی دا بندگی به کوله. نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله رب العزت ولې په دې کې تربیت کوي ترڅو پوری په دې کې استعداد پیدا کی تقوا کې راشي. د دې وجنه چې کله په انسان کې خپل تقوا نه هغه مخاطب باندې به اثر نه لري. دا تقرون بیان تاسو ګورئ اسمه مو درسونه کړه ګورئ یو ورځ شو نشه کیفیت په انسان باندې ولګي چې د انسان د زړه کې وجدا حیثیت ولري. بل ورځ بل کم او بل ورځ درس وشي خو سړی ویل نن سره کم چلو دغه وجه ده کله چې انسان ذکر وکي تقوا وکي داغه په اثر کې الله بیان کې اثر اچوي په دې باندې اثر وکي ته په دې ملګرو باندې موکي. دا به د شي نه چې سړی په وجه کې غب شپ لګي او هغه د ناس مجلس کې کوي چې کله د تقریر او ترجمه وخت راغی په منډه باندې راشه او خلاص کو یو څو ایتونه وای او ځا د دې لپاره د شپې نه دعاګانې غواړي تیرې بکای ذکر بکای د شی موي چې رب العالمین دې زم محتاجم زما د ملګری محتاج دي مالم په هدایت نصیب کا دې ملګرو لم په هدایت نصیب کا. رب العالمین د محمد رسول الله تربیت کول په دې ځای کې الله رب العزت کدي چلا بوتلو. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام 3 کاله په دې ځای کې تیر شو په دې صورت حال د سلوي کله عمر له چولې شو نو الله رب العزت له وسوه را لګي خو اول شپږ میاشتې خوبونه و د ربيع الاول نه خبره شروع وا تر رمضان پورې د شپږ میاشتو کې د شي مزیدار خوبونه رسول الله لرال. عائشہ به فرمایي لکه سبا حدیث بخاری کې راځي کوم خوب به چې عمر ته بده شي ګمان کوم لکه بالکل چې دا په وکه باندې لیدلی یو به هو ګولې د ملګرو له بوره چې د صورت حال له به بل ولید او دا ډیره وناشنا مبشرات دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې اول مال دا زیر راکړه شو او رسول الله فرمایي اخر وخت کې د علماء الله ختم کې مړ بشي هر سړی په خپل خوبونو باندې به فیصله کوي که خوبونه الله د انسانانو لږ کې وراشي څوک بني شي دا خو لور شي ته پوښتنه وکي. او رسول الله دم فرمایي وی لا تصل الا حبيبا او لبيبا چې کله دی خوب ولیدو او ډیر مزیدارو د دې ته پوښتنه یا د خپل دوست نه کوي یا به هغه چانه چې هغه د خوبونو تعبیر لري پای باندې کوي هر چاله مو ویا وجدار چې هغه کوم تعبیر وی سودا د مرغې په کوګه د خوب نکته دي اقا تعبیر در باندې واقع کیږي او بده ډن شي چې په کوم طرف باندې سر وته ټول به ماشي وشي کله چې تا به خوب لیدلی او ته یو چاله بیان کې ایسه غلط تعبیرو کې سبا ټول مسله ختم شي. رسول الله خوبونه ولیدل او بل نشه واقع په کې داراله یوسف علی السلام د یو مستقله معجزه وا چې خوب ولیدو پلار له ویری هغه تدبیر وکي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله د غار نه کته کېدو او د مکې له براتلو د من بیت الله لا دي تیګو ور باندې سلامونه چول السلام علیک یا رسول الله. رسول الله به کله د شمو خواړو هیڅ شی بم نو ونی ور باندې سلام واچو السلام علیک یا رسول الله چې دی خو به وکړه هیڅ شی بم نو واخونه بوا. حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي قسم په الله حق کانه چې د نبوت نه مخکې په ما باندې سلام اچولې دی اوس مال معلوم دی چې دا دی او کدا دی او کدا. ابو ذر رضی الله عنه ورس پختنه وکړه ویل یا رسول الله تا څنګه معلومه شو چې د پیغمبر شوی تا څنګه معلومه کړه؟ هغه ورته ویل یا ابا ذر وی معلومه مې دا کړ چې زرا روانو ما د دې غار نه شو خړګي علاقه شرالم یو دوه ملائک را لید انسانانو په شکل باندې وی یو د پاس پاتې شو دا بل لاندې زما خواله راغی وی دې برانی دي لاندې ویلې او هو ايدا اخر چې د اخر زمانه نبی جوړيږي وی هغه ورته ویل نعم دا اقا انسان چې د اخر زمانه نبی جوړيږي وی ښا
وې د دلان ملک سره تلوا وې زیبرا واخستم په دې وتل کې کینولم او زما سره په دې خوا کې دی بل تل کې بل سره کینو وې زه پیدرونش به بل کس سره په دې تل کې ورواچو داغه په طرف کې به پیزه درنشم به لاس کسان په هغه تل کې واچول وې به پیزه درنشم به زر کسان په هغه کې واچو رسول الله فرمایي وې دومره درنشم چې دا دغه تل ډیره اوچه تلاړه حتی نږدې و چې په ما باندې سره ودوړي وې دې برانی ملائک دلې ویلې دلان دلا چې تعالی خبره کومه دا د اخر زماني محمد عليه الصلاه والسلام نبی قسم په الله کدا ټول دنیا سړی راوالي په دې وتل کې واچو د انسانانو جناتو هر څه او جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې بل تل کې واچوي رسول الله ور باندې درنت به ما معلومه کړ چې زه خو عادي انسان یم دا دومره دندواله په ما کې ولې راغی هغه په دې مناسبت باندې راغی چې په ما کې معنوي قوت رب العالمین اشور دې شغیل ویل شي نبوت و دین ما معلومه کړه اوس دې کې اشاره ده دیلا لکه څنګه محمد صلی الله علیه وسلم قدرمن دی رسول الله قابل د قدر دی د رسول الله سنتم قابل د قدر دی داغه خبرم قابل د قدر دی د څه بنو چې لکه دا سنت طریقه رسمه غونډه وګڼي یو سره په سنت طریقه باندې موږ کې دښمنی دی وسره په ځړ کې پیدا شي یا دا قشان داغه طریقه سپکه وګڼي یا کله ورته یو خبره وکي او کله ورته بل خبره وکي نه زمون پیغمبر دروند خبرم به شي وي ترنده او دا دروندواله په دې باندې راځي چې انسان د رسول الله خبره په ټولو خبرو باندې راوچته کی رسول الله فرمایي حدیث د مشکات کې راځي وي په تاسو کې یو سړی د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې چې ما د ارسنه محترمونه غړي شاول الله سے فرمایي فعل انسان حجت الله البالغه کې دل لک توجه کوي تاسو د خبره لا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسیح یو قوي عالم دی هغه فرمایي چې کله په یو عمل باندې د جناب محمد صلی الله علیه وسلم حدیث موجودی قران کریم موجودی او موږ د یو بل مولا او یو بل چا خبره او د یو بل شخص او د پیر خبره د والی خبره د حکمران خبره راوالو او د رسول الله خبره پریدو فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمین سبا که قیامت کې د رب العالمین مخې له ودرېګو موږ الله له څو عذر به پیش کو هیڅ عذر نشي پیش کوي موږ به رسول الله خبره اخلو لکه شربینی چې لیکلي دي د سوره لقمان د آیات په تشریح کې د خلکو خبره په بده باندې تلو کله هر چا خبره د سره برابر و بالراس والعين فسر سترګو باندې موږ به منو او که چیرته برابر نه و داغه خبره به موږ پریدو موږ پاغه باندې مکلف نه یو موږ چې مکلف یو د محمد صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې الله مکلف کړي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راغلی دي هغه په خپل په دې اقرار کړی دی شافعی صاحب احمد صاحب مالک صاحب چې اے خلکو داسمن خبر راوالی په دې قران او سنت باندې وتلی کچیر د قران او سنت سره برابر وي عمل په وګي کنه په دقه دیوال باندې روولې د رسول الله خبره به چار پر نه و ماتای چلکه دی خو د دې سب خبره ده دی خو د رسول الله خبره ده خو خیر ده دره په کې ماته شي دی خو رسم رواج ده دی خو حدیث ده خیر ده حدیث به کې پاتې شي دی خو ملک ده دی خو حدیث ده خیر ده حدیث به کې پاتې شي نه د رواج ده پاره نه د مولا ده پاره نه د امیر ده پاره نه د رهبر ده پاره من به د رسول الله خبره ماته نه کو دغه نه جوابونه ونکو کله دی خلکو خبره برابر وي په دواړو سترګو منو کوم برابر نه وي دا پرې دوه د رسول الله په رواني الله په کې دا موږ له خودل ته موږ معلومه شو تر دې پوری چې د سلويخ کلو په عمر باندې شو الله رب عزت ورته جبريل راولې غلو د عيسى عليه السلام نه وسولس کلو رستا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هجری شمسی کې سلويخ کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې عمر لري رسیدلې دي سلويخ کاله شپږ میاشتې او د 12 ورځې په عمر باندې دي دا هجری قمری او هجری شمسی څومره دي 9 کاله 3 میاشتې او 2 ورځې په عمر باندې دي ځکه د هجری شمسی او د قمری په مابین کې لږ وړاندېواله شته انت سلويخ کاله شپږ میاشتې 12 ورځې جوړیږي هجری قمری 1422 او د موږ 1491 دی وسه په دې کې 9 کاله 3 میاشتې او 2 ورځې رسول الله ورسېدو چې الله رب العزت ورته جبريل راولې غلو او وحي ورته شروع شو الله موږ له هدایت راکړي لوی هدایت راکړي چې قرآن دی ته لوی نعمت اساسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې لیکل کړی دي چې آیا د دنیا انعامات له خلک نعمت ویلې شي کنه به کدا نعمت دی مجازا نعمت دی اساسي نعمت زموږ اوسه لپاره چې رب العالمین را لګره دی غدا قرآن دی اساسي نعمت چې موږ لره کړی دی محمد رسول الله دی اساسي نعمت چې موږ رب العالمین را کړی هغه موږ د محمد رسول الله ملګری دي صحابه ایمان دی ایمان شروش د دې قدر پکار دی د يهود نصارا څخه قمقل خلک چې هغه د رسول الله قدر نه کوي د قرآن قدر نه کوي چې د سره دښمنی کې واقع دي او هغه انسانان دي جاهلان خلک چې رسول الله خبره قدر نه کوي د قرآن نه کوي د خلکو خبره په دې راوچتای کله وای په دې کې شی نشته او کله وای دا کم دی او کله څو کله څو وای ورته رااله په دې کې
کیفیت باندې راځي چې جبريل عليه السلام رسول الله د شپې عبادت کو د مسکینانو سره به کومکونه کول البته د مسافر سره کومکونه کوله د خپل بندګي به کوله د ابراهيم عليه السلام په طریقه یا د موسی عليه السلام یا د رب العالمین ذکر مونږ کو کوم چې هغه طریقونه موږ لا پاتې و خو جبريل عليه السلام ورته راغی لیکن د انسان په شکل کې نبی کریم جبريل عليه السلام زمونږ رسول الله داغه تشریح کړی دومره کې سولکه دوهیت الکلبی د یو صحابي دی د رسول الله وزیر خارجه په دې شکل باندې راغی سلام په واچو نبی کریم علیه السلام ویل چې لکه په دې شپه باندې دا سړی د زما خلاص کې چیرې چراغی نبی کریم علیه السلام له ویل چې اقرا الولا هغه ورته ما انا بقارئ مال السنه به ورته چې اقرا الولا و ما انا بقارئ زه پر سنت پویګم دریم کړه دا ورته چې اقرا الولا ورته ویل چې شی ولولم هغه 15 آیتونه نازل شو رسول الله فرمای وی چې کله اسما خو راغی وی زیدی غی کونی ولما او دومره زور کړم رسول الله فرمای چې زما خو لوته زموږ محمد رسول الله چې خلو چې خدا زوري د زرهاو پهلوانانو زور زموږ رسول الله کې رب العالمین خو دلې دی یدي جبريل چې کله اسما غاړه واخصه وی دومره زور مال راکې حتی بلغ مني الجحد چې ما د جبريل د شکل لکاته جبريل نه خو لوته کم سره چې تاسو غي کې ونی سو زور دي کې هغه ټول طاقت را خوشي کې داغه نه خلو وجنه څومره زور پد کې او به جبريل زموږ رسول الله له دومره زور ورکې وی به دا غایتونه ما ویلې دا ولې زور ورکو په دې کې ډېر حکمتونه علماء دا ذکر کړی دی یو مهمه مسله دا چې رسول الله توجه جبريل غوښتله د نبی کریم اسلام عادت مبارک بداو چې کله به د چا توجه غوښته یا به د غوګنه ونیو یا به د وګینا او کله به د سینه کې بکس ودل شي ورکی لکه ابي ابن كعب لا کله به د زنګون باندې لاس کې خو جبريل عليه السلام د رسول الله توجه ځان لراړه ولا او بل د دې وجنه چې د پسینه کې دا کم علم دی دا دل ورنقل شي د رسول الله چې خلو چې قوه پیراله د دې وجنه ورس سیرت کې براشي وېزما سینې چې کله چیرې کړه یو تاسو سره د سرو سره په دې کې یو شی وبې چې شوبه وېزما سره وینځلو او چې په کې راوړي په دې کې اچول تر دې پورې چې د سینې مې درنده شون ورغه نبوت ویول ولا اقرا دې کې څه به څه خبره په دې صورت 15 ایتونه کې تاسو را کومه اقرا دې لفظ کې اشاره ده دیله چې د ټولو عاقلانو په نسبت بهترین شی چې د اغلیک او لوست تعلیم دشمنان دي کاغه مسلمانان دي عوام دي که اهل علم دي نارینه دي که زنانه دي ادیبان دي که شاعران دي د ارچانه چې تاسو کې نه هغه ټول د لیک لوس او د دې شو سخت اید کینو اول امتیاز پدې کړي صاحب خو پرې ده چې لیک لوس دا اوچت شی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لرب العالمین دار الله ولېګل اول ته دا معلومه شو به ورته شو ویلې باسم ربک پنوم صادرب لوستل به کوي ګوره مونږ چې دا لوستل کو په دې علم کې رب العالمین له محتاج یو د څه مونږ تاسو نه کوو او دا مونږ نه وایو چې لکه دا کمال ګوره په ما کې ځکه د شي تقریر مو کې وعظ مو کې او دا مو کې نه د زمون په سینه کې زمونږ اوسو پر دماغو کې او به دې شبه کې د اثر او به برابرول دا ټول د چا په فضل باندې کېږي باسم ربک په هر وخت کې چې تکله شروع کوي یو لیک لوس کوي نو ګوره د الله په نوم باندې خلق الانسان من علق انسان پیدا کړی د جموارین علقنا ویننا وینه کې جمواری د معنا دا چې دا قران بستا په سینه کې راجمه شو په دې کې ډیر ناشنا علوم الله راجمه کړی دي رسول الله فرمایي علماء ته مړیږي نه او کچیرته داوود ربونه ټول رنگ شو داونی قلمونه شو د قران حکمتونه لیکه دا به ختم شي نور راشه به لیکه به نه ختمي دا موږ تاسو غوښتل په لهجه خلکو لا بیانو چې په دې طریقه نو قران دی حتی تر دې پورې علوم القرآن کې راغلي دي ابن قطان لیکلي چې قران کې اویا سره علوم دي دا څه دغه خبره ده ساينس پدې کې تاریخ پدې کې جغرافیه پدې کې هندسه پدې کې حساب پدې کې طب پدې کې تاریخ پدې کې معاملات پدې کې دا ارث پدې کې موجود دي دا خبره د خلکو غلطه راځي لکه دا قران نیمګړی دی د رسول الله سنت نیمګړی دی د څو پر دا نور خبرې دي تکمیل ونه کی دا ډېره غلطه خبره ده د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې ارث رب العالمین الله په قران کې ذکر کړی دي مونږ چې پینې پوي دا نقصان څنګه دي دا ډېر ظلمي به انصافي به چې موږ تقریرونه کې دا خبره کوو چې اے خلکو ډېری مسلې شته په قران کې نشته ډېری مسلې شته رسول الله په حدیث کې نشته نو ځکه موږ قران او سنت را په دې قانون شین له محتاج موږ د سی وایو چې هیڅ شی نشه مګر هغه ټول په قران او سنت کې موجود دي ته سوال کوم موږ د الله فضل او کرم سره جواب کوو چې ته به نه پوهیږې دا بس پتا کې نقصان ستاسو نقصان باندې دا وګورئ نقصان په قران کې ته نه راولي چې لکه دا مسله په کې نشته او د نه نکاح په کوم ځای کې دا چې دا حرام ده او د پلاني شي ذکر په کوم ځای کې د پلاني الحمدلله د اهل علم مشرکین کوم چې د قران او سنت ماهرین دي طالب د اړ خبرې په زرهاو جوابات وکي د قران او سنت به ترابار کی به ورته دوی ویلي
رب ستا چې هغه خاوند عزت دی الاکرم دې کې اشاره ده اله قران عزتمن دی میش عزتمن ده جبريل عزتمن دی رسول الله عزتمن دی کوم سره چې د قران سره تعلق لري دا به عزتمن شي د دې وجنه په عزتمن میاشت کې نازل دي چې هغه د قدر چې هغه د رمضان میاشت د قدر شپه بعض خلک دا فرمایي چې په 20 د رمضان میدان نازل شوی دی لیکن د صحیح حدیث سره دا تاریخ مناسب نه دی رسول الله فرمایي تورات الله پشپغم د رمضان باندې نازل کی زبور یا تورات چې په څلورم باندې زبور پشپغم یا تورات پشپغم باندې زبور په لسم د رمضان باندې راغی انجیل چې دا په اتلسم باندې یا یو دم نازل شو یا شروع وشو او قران کریم په څلورشتم باندې او د قدر پشپا نو به ذهن لدا سوال چې د قدر شپه هغه خو پتا کو شپه کې څلورشتم خو جفتا جواب دا دی چې د قدر شپه په دې ټول رمضان کې دا غالبا دا په پتا کې راځي خو کله کله په جفت کې هم دا راځي ځکه رسول الله د خپل بیان ویلي چې د الله سره د رمضان په پاتې شو وسم لاګانې وتړي بندګي لسان تیار کړي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې قران د عزت کتاب دی د آیات ساتي څومره عزت چې الله د قران قاری له ورکړي بل چا نه دی ورکړي اقا انسان چې د نبی علم لري اقا مولا چې علم کړي خو لیکن قران زنه دی لیکن هغه انسان چې هغه قران زره دغه په سینه کې قران پروت دی دی خلکو له کار په دنیا کې پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي لیکن د قران د قاری لپاره الله څخه اسباب برابرۍ نه پریدم ځکه عزتمن کتاب سره په دې سینه کې دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې کله مرشد الله دا شینه خاوري کوي دا بدني حتی تر دې پوري رسول الله فرمایي الله به د قران قاری لوي چې ولا اخري آیات سره ستا منزل لستا کور دې ته ګور شپږ په بنا بر یو قوله دومره اوچت بلډینګ به د قاری د قران ډیر اوچت چیرې چې په سینه کې شي دغه اکرام رسول الله فرمایي د دې قراو اکرام چې تاسو کوي دا د سیده لکه رب العالمین اکرام چې تاسو کوي دی ورته ویل چې خاوند اکرام دی نو راکته شنور رسول الله راکته نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کله دا مال ویلې وزره راکته شمه بره مې د غره بیرته وکاته جبريل مې په خپل اصلي شکل کې ولیدو اول د انسان په شکل باندې راغلی وجه دا و که محمد رسول الله چیرته په اصلي شکل کې براشه ما شنه زړی تقبیل نشي زړی به بیل شي مړ بشي د عادي انسان په شکل راغی رسول الله چې شور وکاته و ما جبريل ولیدو شپږ سو وزره وی او دا یو وزر چې خور کې مشرق او مغرب ټول لاندې کوي چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل و ما چې شروع وکاته هغه مال را وکاته مال ویلي انت رسول الله وانا جبريل رسول الله او جبريل نبی کریم علیه السلام فرمایي د دوړ ول په مابین کې دا غوخه نور پر باندې رااله رسول الله باندې نور یخلی دانه نه وته یره پیراله خدیجه الکبرى غید ورقه ابن نوفل نور سب ان شاء الله راشي معلومات کړي چې دا به اخر زمانه نبی جوړیږي خادمان ولې چې لازمه خاون ولې نه وخت کې مخکې په خپل وخت راتلو وسنه وخت شو غیر له بسلاله الت نو د رسول الله کور په مکه کې او التم نو چې دغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خدیجه الکبرى خو راغی او یره ور باندې رانه وته دا ورته ویل چې تاسو ما خادمان ولې چرته ویته و زملونی پټ می کوي د انسان نه کدا ګر خلم رواني لیکن دا غواړي چې زوس په ځای کې نه اوسم چې انسان باندې یره راشي چې کله د محمد رسول الله دا یره لاړه خدیجه له ویره خبره نه وینا وېد شي اول د انسان په شکل باندې وسړی راغی دا د کیفیت او ځان له زور کړم او اخر دا رقم وزرو نه ودا کیفیت او دا ما باندې نازل شول دیجه پر دا خبر را ورسېده ان شاء الله قرار روان چهارشنبه پورج وندیو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې پسنانو کې چې اول ایمان راوړو په ماشومان کې چې اول ایمان راوړو په سړو کې هغه جنب ان شاء الله هغه خبره به شروع کو رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دری موږ تاسو له نصیب کې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين